چې زمونږ د پیغمبر شریعت دی. وما یقع به ملي سے پوهه بشوري سو باسو شو نن سبق کې څلور وشو کنه پنځم سجده کې نو قصه به ختم شي. صحیح ده. وما يقو به ختم باب السنه وسوی د سنت باب چې پچا ختمي کې داغه بیان واورا د پیغمبر د افعال صلی الله علیه وسلم او د اقوال بیان خوش وز صحابي خبره کوي صحابي وسی صحابي نواوري مولوی صاحب زمون کتاب ولا دا خبره ذکر کوي چې د صحابي تقلید واجب دی کنه دی صحابي تقلید واجب دی کنه دی. درې رائے پکې پیش کړي. یو رائے د ابو سعید بردائی دا چې تقلید د صحابي واجب دی. یو د امام شافعی سی وغیرہ رائے دا چې تقلید د صحابي واجب نه دی. دو شو کنه. او یو رائے د امام ابو الحسن کرخی دا هغه وی د صحابي قول ته وګورو مدرک بالقياس ته کنه دی یعنی د قياس نه راوته دی کنه د قياس موافق دی او د قياس مخالف دی. کله قياس مخالف او نبی په عمل کو د قياس صوت زکه پته لګی دا صحابي خودرو نه وي د پیغمبر نه اوریدل دي. اګه دا څه شو قياس مخالف مو وای تاسو وي کله صحابي قول دا چې په اجتهاد او په قياس معلومیدلو نبی په عمل نه کو زکه پته لګی دا اجتهاد کړي او د صحابي په اجتهاد کې خو یقین نشته کې شي خطا شوی او کچري د صحابي رائے قولی او ادراکی په قیاس کیږي نه کیږي نبی به په عمل واجب وي ځکه به مونږ وایو صحابي خود دروغ نه وایي د نبی له سامنے اوریدلی نو څو رائے شولې درې رائے کا. اول رائے د چا ابو سعید بردائی وا چا مطلقاً وی تقلید د صحابي واجب دی او دیر بارغه ان شاء الله موږ وایو درې دلایل ولا بیانې کا. یو دویم نمبر د ابو الحسن کرخی رائے د ماته استویل هغه دریم نمبر کتاب په ترځي وایو. دریم نمبر د دویم نمبر د چا د ابو الحسن کرخی چې موږ بر صحابي قول ته وګورو چې په قیاس باندې ادراک کیږي کنه کچري کیږي نو موږ وایو دا د قیاس ته خطا احتمال پکې دی لہذا عمل به واجب نه دی. او کچري د قیاس هغه ادراک نه کولو قیاس دا هغه ادراک نه کوو نو به وایي د نبی له سامنے اوریدلی دي صحابي بارک خدا نه شویل چې دروغ وي لہذا عمل به واجب وي. څو شو دوا او دریم د امام شافعی سی وغیرہ ورای دا چې تقلید د صحابي واجب نه دی مطلقاً. اوس ته وګورئ باب متابعت وما يقع به ختم باب السنه او هغه بحث چې ختمي کې باغی سره باب د سنت هغه باب د متابعت د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې متابعت د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حیثیت دی. نو قال ابو سعید بردئی رحمه الله وی تقلید الصحابی رضی الله تعالی عنهم چې دی واجب دی یترک به القياس دا سه واجب دی چې قیاس باندې پرې خودل کیږي. ولی درې دلایل تاسو مول بیانې. یو کله شي د نبی له سامنے اوریدلې دویم اول نمبر نبی له سامنے اوریدلې او په د نبی له سامنے ذکر کړي ان دا مسله د نبی له سامنے په پوها شوی. یو دویم کچری د نبی له سامنے نه اوریدلې نو صحابه او چې صحابه خپل کې اجتهاد کم کړي نو داغو اجتهاد هم د نور او اولاد عمل په واجب دی. ولی هغه به مشاهده کوله د احوال د تنزيل قران د نازلېدلو دغه په مخ کې کېدلو ناغو ته پته لګیدل چې په داسې مسله کې به څنګه حکم را نازلېدل پته وته لګیدل ناغو دغه موافق به اجتهاد کوي. همدغه شان یو خو ته حالت معلوم بل به اسباب هم پیژندل چې حکم به کم نازلېدلو سبب به څو دغه سبب پشان خو پلانې هم د لحاظ حکم بدی کوم لګي نو دلیل شو دلیل یو خدا سابق قول چې کې دې شي نبی له سامنے اوریدلې دغه نه به پوه شوی. دویم دا کومنګ ومنو ابو سعید بردائی وایي چې دا صحیح ده نبی له سامنے خپل اجتهاد کړی دی نو هغه د قران مجید د نازلېدلو مشاهده کول احوال او ته مشاهده ناغو ته پڅن پته لګي د شان عام امت ته پته نه لګي ناغه موافق او اجتهاد کوي.
او دریم نمبر هغه ته سبب نزول معلومو چې دا پلانې حکم کوم واقعه کې نازل شوی دی او دا اوس کوم مسله کې چې اجتهاد کوم دام دا پلانې واقع بشان ده لہذا حکم به کې لګي هغه دا پته لګیدل کنه نور چاته دې دریو دلایل د وجه ابو سعید بردایي عمل کول به واجب دي تاسو ګورئ قال ابو سعید بردایي وی تقلید د صحابي واجب دی ترک به القياس قياس به پر خودل کېږي احتمال سماعي ځکه احتمال شته چې اوریدلې د نبی له سلام نه او توقيفي او احتمال شته چې پوه شوی په وی د نبی له سلام نه یو دویم ولفضل اصابتهم في نفس الرأي او فضیلت حاصل له صحابه ہوتا ولفضل اصابتهم او د وجه دینا چې فضیلت حاصل له دی حق رسیدو ته فی الرأي فی نفس الرأي بنفس رأي کی بنفس رأي کی دیو حق ترسی دی ته فضیلت حاصل له ولو تحصل له بمشاهده احوال التنزيل زګاغو مشاهده کولا کتلی احوال التنزيل دوا ومعرفت اسبابه دریم نمبر دا چې اسباب د معرفت ورته معلوم او خاصه ما درې کړه کني یو شی د همته سي درې جوړ کړه سنتیا ربا وقال ابو الحسن کرخي وی لا يجوز تقليد الصحابي تقلید د صحابي جائز نه ده الا فيما لا يدرك بالقياس مگر هغه مسلو کې چې دغه ادراک په قیاس باندې نشي کېدلې ځکه دې باره کې به مونږ وایو د نبی له سامنے اوریدلی نبی په عمل کول واجب دی خو چې د کوم ادراک په قیاس کېږي نبی تقلید واجب نه دی په شوله دریم وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد احد منهم تقلید بنه کیږي د یو قسم د صحابهونه په دې معنی پوه شوله اوس کوم خبره چې مخکې کول پکارو منګم مرستو کړو کتاب ولا مرستو کړی هغه واوري دا کوم اختلاف چې دریو رائے پکې پیش شولې تقلید د صحابي واجب دی کنه دا په کوم مسلو کې د صحابي په کوم قول کې دی په کوم رائے د صحابي کې دا خراته وای کنه دا ول پکار وکنه اوایره مصنف ورسته بیان غدا د مولسم دا کوم درې رائے چې وي دا په د صحابي په قول کې دی چې بل صحابي ته رسیدلې وي بل ثابت نه رسیدلې پوه شولې توجه دا صحابي په غراي کړي چې په دغه رائے په دغه قول کې ور سره بل صحابي اختلاف نه کړي دا خبره کو څه به کې نه کړي وسره دغه چې بل صحابي ور سره اختلاف کړي به ټول اتفاق دی به تقلید واجب نه دی و به رسیدلې او دغه درې اختلاف چې تیر شو درې رائے دا په هغه مسله کې دی دویم نمبر چې بل صحابي ته رسیدلې و غور سره اتفاق کړي دا سم نه دغه قسمونه نه دي یعنی دا هغه نم نه لري دا مسله چې صحابي او قول وي او بل صحابي ته ورسي او هغه په سکوت وکي یا ور سره ومني نو کداغه شان شي به ټول اتفاق دي چې به په عمل کول واجب وي نو ګویا ټول درې صورت جوړ شو تو یو هغه چې صحابي او قول وي او بل صحابي ته ورسیږي او هغه په سکوت وکي یا تسلیم کی نو په عمل کول واجب دي اتفاقا یو صورت دا شو پوه شئ زم بل صحابي ته ورسیږي او کې اختلاف وکي نو به اتفاق دي چې به عمل کول به واجب نه دي دو شو او دریم چې دغه دواړه قسمه کارونه پکې نه شي نه پکې چا اختلاف کړي نه ورسره چا اتفاق کړي نو به دې کې څو راي جوړيږي درې هغه یو مسله ده چې و چې دا دنه پورې خو پوه شو اوس یو مسله ده صحابه په کې اختلاف دی یو صحابي رایم پکې نه بلم در بلم د وس پڅ کو دې بار کې خطا ویل چې یو تقلید واجب نه دی تاسو ویل کا اختلاف دې کنه نو یو تقلید واجب نه اوس سبا کو نو موږ مولوی سے څلور صحابه دی بل فرض موږ به اجتهاد کو چې به څلور کې د چار ای اولاد دا وکاو تاسو باندې کو چې پنځه مرای جوړ کو ځکه دا څلور به اتفاق دی چې رائے چې دا کنه دي څلور نه بار نه ده یو حق ده دې څلور کې یو ده پنځم به موږ نه لو کنه دا چې نه به صحابه د اجماع نه بارو زمنګا دا اجماع یو قسم دی ان شاء الله را به شرح لگا پوهیږي کنه عدم قائل بالغیر چوته ویل کی عدم قائل بالفصل چوته ویل کی او به رسیدلې نو کله چې صحابه اختلاف به یو مسله کې نو صحیح ده عمل کول خو په واجب نه دی په یو باندې خو کوم اجتهاد کو په څلور دی پنځه قول له سبو دي په دې کې یو قول راجح کو دا څه باندې کو چې یو بل ځان نه پیدا کو بدل لګي خبر ورسېدلې وګورئ وقال الشافعي
کوم دې ته ورسېدل وهذا الخلاف في كل ما دا اختلاف په هغه مسله کې دی ثبتان هم چې ثابت شوی وي د صحابهونه من غیر اختلاف بینهم بغیر د دین چې دیو پکې اختلاف وي یو اختلاف پکې نه ځکه چې اختلاف پکې نو تاسو سماویل هغه خبره موږ په دې ساته وکړه کا ځکه چې د صحابه پکې اختلاف وو نبی په یو باندې عمل کول واجب نه وي اتفاق دی خو کوم اجتهاد کو کنه اجتهاد نو دغه اقوالونه به بار کیږي نه دا خبره مو کړه ومن غیر يثبت انه بلغ غیر قائله او داسې بنوي چې ثابت چې دا رسیدل او غیر قائل ته فسکتا او هغه به چبشه او مسلما لو د سیال کې چې تسلیمون کې د صحابي قول لرو کدا شي به خو به عمل کول واجب دی واما ان اختلافو فی شیء وساغه دویم صورت لبی تراله کسابو به اختلاف کړي په حکم کې نو فالحق لا یاد اقاویلهم حق چې کم دی د دیو د اقاویلنا تجاوز نه کوي ولا يسقط البعض بالبعض تاسو خبره پوه شئ ادا چې موږ کو چې یو صحابي په بل معنی وګرځو دا ولی ذکر یو صحابي چې ورای پیش کړي او بل صحابي مرای پیش کړي او دلیل حدیث نه پیش کړي توجه دې خبره لغوه کړي کدا موږ اجتهادي مسلو کې لګي کنه کوم مسلې دي اجتهادي یو صحابي رای پیش کړل دویم پیش کړل مثال عبد الله بن عباس پیش کړل رضی الله عنه عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود همدا شان بس اول صحابي کا انس رضی الله عنه پیش کړ بل فرض سلور صحابه دي یوم پکې دلیل حدیث پیش نه کو د رسول الله قول صلی الله علیه وسلم پکې پیش نه کو پته لګی دا کوم مسلې دي اجتهادي دي او اجتهادي مسلې بچا کیږي په قیاس کیږي او موږ ویل چې قیاس کې یو بل نشي ختموله معارضه د قیاسین ناراضي ویلې مو کنه مو دا هو قیاسونه شو او قیاسونه کې خو به تعارض ناراضي چې ناراضي دغه نه دا یو معنی بل ساقطول جایز دي نه لہذا داسې به وکړو موږ اجتهاد وکړو چې د کم یو اولاد د کم یو قول ډیر صحیح دی پاغي به عمل کوو داسې باندې کوو چې یو په قول معنی بل ورځو ویږي به خبره نو وای حق چې دا تجاوز نه کوي د دې دا قاویلونه او نه بساقتی ولا يسقط البعض او نه بساقتیږي بعض یعنی د بعض صحابه او اقوال بالبعض بنور بعض باندې بالتعارض د وجنه تعارض پکې نه راځي دا خو قیاسونه دي ولی لانه تعین وجه الرأي لکه دلته خود متعین شول چې لکه دا وجه د رأي یعنی د شری قیاس ته قیاس او قیاسانو کې تعارض کله متعین شول لما لم يجوز المحاجه بينهم بالحديث هر کله چې جایز نشول دلیل نیول د دیو مینس کې حدیث سره یعنی چام حدیث پیش نکو پته لګی دا خبره کمی ولا قیاس سره د رای سره دا فحل محل القياس دا براشي په زید چا باندې د قیاس باندې او قیاس مینس کې تعارض راشي یو په بل باندې ساقطه ولې تاسو خبره پوه شئ نو لیسه ما ول ټول څو صورت جوړ شو درې او کوم مسلو کې اجتهادي مسلو کې کا یو هغه چې بل صحابي ته رسیدلې یا به سکوت کړی یا درې موا بدی عمل کول به واجب دی ښا د اجماع صحابه ودا او بل صحابي ته رسیدلې هغه کې اختلاف کړی اختلاف نو به په یو پاغه باندې عمل کول واجب نه دی او کوم رائے پیش کو په دې کې په یو معنی پیش کو یو براجه کو د دې صحابه د قول نه غیر بل قول کول دا به جایز نه وي دوا او دریم نمبر چې نه پکې چا اختلاف کړي او نور سره چا منلي نه به پاره کې دغه درې قول پیش ول ابو سعید بردئی وایي چې عمل کول به واجب امام شافعي سے وایي مطلقاً به واجب نه دی امام کرخی وایي چې قیاس مخالف قیاس معنی ادراک نه کېدل به واجب دی او کې ادراک کېدل به واجب نه دی او به رسیدل اوس یو تابعی چې کله مزاحم چې صحابي سراغي بچي صحابي ټول څو باسه وشو سبوره سلورو کنه د پنځمه مسواوري تابعی دی تابعی او مزاحم شو پنځه صحیح دي ځکه پنځه پنځ پیران دي کنه پنځ پیر دي کنه دي او زه چې ما الحمدلله سره د خځو د خاون او سره د بچو پنځه فیملی منګه پنځه خو باندې پنځه عادت غټ عادت دي د پنځم باسدار تابعی چې کله د صحابي سره مزاحم شي مقابل شي نو به څه حساب کتاب وي کله کله صحابه مستابعین د صحابه سره مقابل جوړ شوی لکه تاسو ته معلومه ده قصه شریح قاضي به تاسو نو اوریدلې تابعی دی علی رضی الله عنه سره یو پر پداغه پرای کې مزاحم شو علی رضی الله رای دا و چې د یو سلی
گواه جوړېدل شي دا غزوی دا غلام غزوی گواه جوړېدل شي دا سی وای يهودي د علي رضوانه کورته پټ دغه نه یاد جنگ شي چې څه وته وي زره پټه کړی وته زره وکړه بدل شي کشته او زره ته پټه کړی و نو علي رضوانه ول دازما دا هغه ول دازما د شریح قاضي له مسله را لاو دا دور د علي رضوانه د خلافت وکړه نو شریح قاضي و دی ویل گواهان پیش کته مدعي علي رضوانه ته ویل هغه غلام را وصلو قنبر نومیو ایوی حسن رضوانه را وصلو الا یو غلام د گواہی قبليږي نه او دا بل د زوی د زوی گواہی نه قبليږي پلار لا علي رضوانه راي دا و چې قبليږي څنګه وای راوسته بس وی منه رسا بس سیدا نو ګرې د نو به خبر اول برا قصه پوره کو په حق د يهودي کی فیصله وکړه بس علي رضوانه خبره تسلیم کړ روان شو يهودي د ولوري کوي د خپل دورا د شی وته وي زره د خپل والا او به ایمان امراوټ چې ګوره ته خلیفہ یو د یو قاضي مجلس تمرا سره علي به خبره سره د دین اجدا شی استاری به مولا منی او مسلمان شو به مضبوط مسلمان او سفین جنگ کې به شهید شو کا جنگ سفین کې جمل کې سفین لیکل کم یو دي سفین لیکل ماویہ سے بو علی سے مینس کې شوی بهرحال دلته وګوري شریح قاضي او تابعی دی قول د چا سره مقابل شو دغه شان د مسروق قول یو رضی عبد الله ابن عباس نو سره مقابل شو چې وسله خپل دا نظر منی چې زی به ذبح حکومه نو څه وکړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فتوی ورکړل چې دا به سلو خان ذبح کوي مسروق ویل چې نه یو بزګړه په لازم را بس عبد الله ابن عباس نو د قول تر وختلو بهرحال کله کله د تابعین او اقوال مزاحم جوړیږي د چا د قول سره د صحابي د قول سره نو به نو باز خلک کوئی تابع قول چې کوم دی د اتباع لازم نه ده لکه امام سی وی هم رجال و نحن رجال اغم سړي دي منګم سړي هغه اجتهاد کوي منګم کو سانبه امام سی خپلم تابع دي اوازي وای چې امام سی بنم دارای نقل لا چې تابعین منو ذکر صحابه په شانو کوم دي هم دي وګوره هم التابعو فإن زاحما فچر مزاحم شو هم د صحابه سره په فتوا کې يجوز التقليد عند بعض مشايخنا رحمهم الله جائز د تقلید دیو پنځ د بعض مشایخ خلافا للبعض خلاف بعض ته ثابت دی او چې نه دی جائز تو ورسېدلې